سورة البقرة کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنانو په تاسو باندې روزه فرض کړل شوې ده او دا روزه دا صرف په تاسو باندې نه فرض کړل شوې بلکې ستاسو نه مخکې چې کوم امتونه تېر شوي په هغو باندې هم روزه فرض وه. اوس الله تبارک وتعالی روزه فرض کړه دا په امت مسلمه باندې څه ظلم نه دی چې الله پاک روزه فرض کړه انسان خوراک څښاک نه ځان منع کړو د خپل نفساني خواهشات نه ځان منع کړو دا د الله پاک طرف نه ظلم وشو نه بلکې په دې کې د انسان لپاره ډېر زیات فواید دي. روحاني فواید پکې هم دي، جسماني پکې هم دي، ظاهري فواید پکې هم دي او باطني فواید پکې هم دي. څنګه چې الله تبارک وتعالی په خپله باندې فرمایي لعلکم تتقون دا روزه مې در باندې ځکه فرض کړې ده چې تاسو پرهیزګاري اختیار کړئ چې په ثابت کال کې 11 میاشتې انسان د خپلې مرضۍ مطابق تېروي 11 میاشتې د خپلې مرضۍ مطابق تېرې کړې نو دا یوه میاشت د روژې چې کومه ده دا د الله پاک د مرضۍ مطابق تېرېږي. په دې کې دی کوم د خوراک څښاک نه ځان منع کړي د خپل نفساني خواهشات نه ځان منع کړي نو دته به روحاني فواید هم حاصل شي او جسماني فواید دا به ورته هم حاصل شي. نو الله تبارک وتعالی په امت مسلمه باندې ډېر زیات انعام او احسان کړی دی چې دا روژه په دې باندې فرض کړې ده. د هغې نه علاوه چې دی نو زموږ کړی دی او دغه شانتې الله تبارک وتعالی په سورة القدر کې هم د روژې هغه صفت بیان فرمایي چې په دې کې یوه شپه د شب قدر ده چې الله پاک په هغې قرآن نازل کړی دی او دغه شان دا داسې یوه میاشت چې الله پاک په دې کې د قرآن مجید نزول کړی دی. احادیث مبارکه کې هم ډېر زیات فضایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیان کړي دي. یو حدیث شریف کې نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو باندې یوه میاشت روان ده چې هغه د روژې ده هغه ډېره زیاته فضیلت والا میاشت ده. په هغې کې یوه شپه د شب قدر ده چې د شب قدر دا شپه د عبادت په لحاظ باندې د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. دغه شان الله تبارک وتعالی د دې د شپې تراویح قیام یعنی تراویح د ثواب څیز ګرځولی دی. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک په دې میاشت کې په معمولي نیکۍ په وړې وړې نیکۍ باندې الله پاک نزدېکت حاصل کړي نو الله پاک ته په دې باندې ډېر زیات اجر و ثواب ورکوي. یعنی په رمضان شریف په میاشت کې د یو فرض ادا کول داسې دي لکه دی چې په غیر رمضان کې او یا فرض ادا کړي او د رمضان شریف په میاشت کې نفل ادا کول داسې دي لکه دی چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله جنت دی او دا میاشت د یو بل سره د غمخوارۍ ده د حسن سلوک ده. په دې میاشت کې د فقراو مساکینو سره حسن سلوک وکړی شي د هغوی په غم درد کې شریک کړی شي. نبي علیه السلام سخاوت او فیاضي په عام ورځو کې هم ډېره زیاته وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت او فیاضي دا به د رمضان شریف په میاشت کې نور هم ډېره زیاته هغه سیوا شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا میاشت صبر ده. صبر مطلب دا چې د روژې په میاشت کې انسان کم د ولږې تندې کم تکلیف برداشت کوي دغه شان د خپل نفساني خواهشات چې دی هغه په قابو کې ساتي د دې بدله هغه جنت دی. دته الله پاک په دې باندې ډېر زیات ثواب ورکوي. دا نه چې موږ کوم د روژې په میاشت کې کم تکلیف برداشت کوو د ولږې تندې او بیا موږ هغه د ګیلو او د شکو په صورت کې هغه پیش کوو په مخه باندې ګیلې کوو شکوې کوو یا موږ بهر په معاشره کې د مسلمانانو سره چې دی هغه موږ ته ګریبان کېږو نو دا د دې میاشت هغه نه ده بلکې دا د حسن سلوک د همدردۍ د احسان میاشت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې میاشت کې په یو روژهدار باندې روژه ماتې وکړي الله پاک به ته دومره ثواب ورکوي څومره اجر ثواب چې الله پاک روژهدار ته ورکوي او د روژهدار په ثواب کې به هېڅ قسمه کمۍ هغه به نه راځي. صحابه کرام عرض کې د الله رسول په موږ کې خو هر یو کس دومره طاقت نه لري چې موږ د روژهدار یو روژه ماتې هغه وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا اجر ثواب الله پاک په یو کجوري باندې هم ورکوي په یو ګیلاس اوبو باندې هم ورکوي په یو ګوټ اوبو باندې هم ورکوي په یو ګیلاس لسې څکولو باندې هم الله پاک دا اجر هغه ورکوي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک په دې میاشت کې د خپل خادم د خپل نوکر د خپل غلام نه بوج سپک کړي الله پاک به د قیامت په ورځ د نه بوج سپک کړي او د ده لپاره به د معافۍ اعلان وشي د ده لپاره به د دوزخ نه د ازادي وشي. دغه شان نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو په دې میاشت کې د څلورو څیزونو چې دی هغه ډېر زیات کثرت کوئ په کثرت سره کوئ په هغې کې ډېر زیاتوالی کوئ. په هغې کې دوه څیزونه داسې دي چې هغه د الله پاک د رضا لپاره دي او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر زموږ خلاصۍ نشته. کوم دوه څیزونه چې د الله پاک د رضا لپاره دي هغه د کلمې طیبې هغه ذکر دی لا اله الا الله په کثرت سره ویل او دغه شان استغفار په کثرت سره هغه کول چې کوم استغفار چاته اسانه کم ورځي انسان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ویلی شي استغفر الله ویلی شي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا استغفار. او دوه څیزونه چې داسې دي چې د هغې نه بغیر زموږ خلاصۍ نشته په هغې کې یو د جنت سوال کول دي
چې بنده به د جنت سوال هغه کوي او دویم سیز د دوزخ نه پناه غوښتل دي د دوزخ نه پناه غواړي بار بار او د دعاګانو به ډېر زیات اهتمام کوي الله پاک په دې میاشتې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي ځکه حدیث شریف یو مفهوم دی چې الله تبارک وتعالی د پېشمني په وخت کې د دنیا اسمان ته چې دی هغه خپله تجلي هغه فرمایي او دا اعلان کوي چې څوک داسې شته چې د الله پاک نه وغواړي څوک داسې شته خپل د ګناهونو مغفرت وغواړي الله پاک د هغوی ګناهونه معاف کړي څوک داسې شته چې الله پاک نه وغواړي او الله پاک هغوی ته ورکړه وکړي الله پاک د هغوی ګناهونه معاف کړي الله پاک د هغوی دعاګانې هغه قبولې کړي نو دعاګانې به ډېرې زیاتې په کثرت سره کول هغه ضروري دي الرحمن الرحیم آدابو کې علماو لیکلي دي کوم چې مولانا زکریا رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي